باب فضل استقبال القبلة ويستقبل بأطراف رجليه القبلة. قاله أبو حميد عن النبي صلى الله عليه وسلم. امام بخاری باب دی غورواله او ثوابونه او بدلی د استقبال د قبله چې سړی قبله ته مخکی نو دا څومره لوی کار دی او دا څومره لوی فضیلت دی، دا څونه دی کې لوی ثواب به ملاویږي او یستقبلو باطراف رجلیه مخامخ بکوي به هغه سرونه د خپلو خپو القبله ته قبله ته. معنا دا ده چې امام بخاری دا باب کې ښوده چې سړی قبله ته به مخکی نو دی به قبله ته مخکی بجمیع اجزائه، حتی چې دا خپې د خپو دا ګوتې به هم قبلې ته راتاوی. ویږئ پرې باندې که دا اوس کم خلک چې دا خپې داسې اوباسي د دواړو دا دواړه خپې بار ته اوباسي په دې طرف باندې، نو هغوی دا حق نه ادا کوي. نه خیر دا خو کعبه قبله خو ډېر سمت دی، دغې باندې فرق نه راځي. فرق په دې باندې راځي چې بعضې کسان دا ګوتې شاته اړولي، بعضې کسانو دا ګوتې چې کوم دی بعضې د اهل حدیثو کې هم بعضې خلک دی چې هغوی دا خپه دا ګسه خپه راکاږه کي او دا بل هم راکاږه کي او ناس په ځمکه باندې او د خپې د ګوتو د دواړو خپو ګوتې دی دغه ته دی شمال ته خیال دی، نو دا به قبلې ته پکاري او قبلې ته به هلی چې ته ګسه خپه راماته کې پې کښېني نو هغه ګوتې هم قبلې ته راشي او دا بله خپه باندې داسې ورناستې نو هغه کعبې ته رغوي او که نه هم کعبې ته راتاوي. قاله ابو حمید عن نبی، دا ابو حمید صاحب د پیغمبر خدا په حواله دا خبره کړې ده چې سړی به خپل اعضا تمام اعضا دا به کعبې ته مخامخ کوي، حتی چې د ګوتو سرونه به هم کعبې ته راسته دي. اطرافو رجلیه نه مراد د ګوتو سرونه دي. حدثنا عمرو بن عباس قال أخبرنا ابن المهدي قال حدثنا منصور بن سعد عن ميمون بن سياح عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. انس رضی اللہ عنہ چې خادم رسول دی لس کال خدمت کړی دی، دی وی رسول الله فرمایل من صلی صلاتنا، چا چې زمونږ په شانتي مونځ وکړه واستقبل قبلتنا او مخې که زمونږ قبلې ته واکل ذبیحتنا او زمونږ حلال شوی شی وخوړلو فذاک المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله. دا هغه سړی هغه تابعدار مسلمان هغه دی چې د لپاره امان دی د جانب د الله نه او د جانب د رسول الله نه. یعنې څه مطلب دی د الله او د رسول په امان کې دی، دی د الله او د رسول په ذمہدارۍ کې دی، د حفاظت ذمہداری الله او رسول اخیستې ده، شریعت او اسلام اخیستې ده. فلا تحفرن الله فی ذمته، خیانت مه کوئ تاسو د الله سره په ذمہدارۍ د الله کې. دې مسلمان ته چې دا درې کارونه کوي او څوک درته ضرر رسوي نو دا سړی په د الله تعالی په حفاظت کې خیانت کوي. فلا تحفرن الله معنا تاسو خیانت مه کوئ د الله سره په ذمہدارۍ د الله کې چې الله د دغې بنده د حفاظت ذمہدارۍ اخیستې او تا هغه ذمہداري ورانې نو د الله سره خیانت کوي ته.
حدثنا نعيم قال حدثنا ابن المبارك عن حميد الطويل عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس ما ته حکم شوه دی چې زبا جنگیږم د خلکو سره. پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم فرمایي ما ته دا حکم دی چې د خلکو سره به جنگیږي. کله پورې به اوسه جنگ کې حتی یقول لا اله الا الله، چې دا کلمه دا خلک وایي نو بیا اوسه جګړه پرېږدي. فاذا قالوها، کله چې دا خلک دا کلمه ووایي، وصلوا صلاتنا او منځو کې منځ زمونږه، واستقبلوا قبلتنا او مخکې زمونږ قبلې ته، واکلوا ذبیحتنا او اخري زمونږه حلالې لره، فقد حرمت علینا، پس یقینا حرام دی په مونږ باندې، دماؤهم وینې تویول د دوی یابسه، و اموالهم او خوراک د مالونو د هغوی بې حقه. پوه شوې؟ د دغې خلکو وینې او مالونه دا په مونږ باندې حرام دي، ها الا بحقها، مگر په حق د دې مالونو او په حق د دې وینو باندې. چې کومه بطور مثال یو سړی مومن دی او هغه بل مومن مړ که نو دی به پې مونږ وژنو، دا الا بحقها دی. دا په حدیث کې راغلي دي چې درې کسان چې کوم دی دا بحقها دي. مرنا قبل کس مړ کی دی به پې مري، شادي شده دی او زنا یې وکړه دی به پې مري، اسلام ته خیر آباد وویو اسلام یې پرېښو مرتد شو دی به مطمئن کو کنی سټ به ترې وهو. الا بحقها وحسابهم علی الله، مگر په حق د دې مال او د وینو باندې چې کوم حق دی نو په هغې کې به د اسلام د راغلو نه وروستو هم دنه دته بیا حفاظت نه وي، دنه به دا مال هم اخیستی کېږي که نه حق یې اخیستی دی او اصل حساب په الله دی. وقال علي بن عبد الله حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا حميد قال سأل ميمون بن سياح عن انس بن ما ان انس دغه چې کوم دی سأل ميمون بن سياح، تپوسو کو ميمون زوی د سیاح انس بن مالک د انس زوی د مالک نه، فقالا یا ابا حمزه، دا د انس صاحب کنیه ده، ای د حمزه پلاره، وما يحرم دم العبد وماله، څه شی دی چې حراموي وینه د یو بنده تویول او مال خوراک داغه. فقال من شهد الله اله الا الله، انس صاحب ورته وویلې چا چې دا ګویي ورکړه چې الله نشته دی معبود سوا د الله نه، واستقبل قبلتنا وصلى صلاتنا واكل ذبيحتنا فهو المسلم له مال المسلم، دا مسلمان دی، د پیدې دپاره دی، لام نه انتفاع دپاره دی، د پیدې دپاره دی، مال المسلم هغه چې د مسلمان دپاره دی، وعليه ما على المسلم او په ده باندې هغه دی چې په مسلمان باندې. وقال ابن ابي مريم اخبرنا يحيى ابن ايوب قال حدثنا حميد قال حدثنا انس عن النبي صلى الله عليه وسلم، دا خبره انس د پیغمبر خدا نه مونږ ته کړې ده. باب قبلة اهل المدینة واهل الشام والمشرق، باب دې ثابت په بیان د مدینه د اهل مدینه کې د قبله د اهل مدینه کې، یعنی په دې باب کې مونږه د اهل مدینه قبله ښکاره کوو چې د هغې قبله څه ده. که مدینې ته لاړې داسې به مخکې پوهېږې کم خوا داسې د هغې قبله داسې ده، ځکه چې هغوی د مکې معظمې نه په شمال دي، او دارنګې د اهل شامو قبله چې ده نو هغه هم دې طرف ته ده، نو د هغې قبله هم په دې باب کې ذکر کوو. او والمشرق، د مشرق والو
خدا مشرق والا هغه مشرق والا چې هغه مشرق الارض نه دی، دا مشرق د دې مدینې او د شام چې کوم مشرق دی هغه مشرق والا به هم دې خوا مخ کوي. لکه به طوري مثال دا کعبه دی، دا دلته کعبه ده، دا ورته مخامخ مدینه ده او شاته ورته شام دی، شاته ورته شام دی. خو هغلته شام او د دې مدینې چې مشرق دی، دا مشرق د انور د کم طرف خېږي، دا دې هم داسې مخ کوي که نه، ځکه چې دا خو یوازې دغه مدینه ده، دا سمت چې د کوم ځای پورې تللی دا ټول به داسې مخ کوي. دا معنی ده. لیس پی المشرق ولا پی المغرب قبلتون، نشتره په مشرق د ځمکه کې، دا ګورئ دا ګوره، نشتره په مشرق د ځمکه کې او په مغرب د ځمکه کې قبله د اهل مدینې او د شام والو دپاره. ولی لقول النبي صلی الله علیه وسلم، پیغمبر خدا فرمایلی دي چې لا تستقبلوا القبلة بغایة او بول، تاسو مخ کوئ نه قبلې ته د ډک او د سماتي په وخت کې او د تش او د سماتي په وخت کې، ولکن شرقوا او غربوا، لیکن شرقوا او غربوا مدینه والا ته وایي، شام والا ته وایي. لیکن تاسو به د ایک او د دو په وخت کې مشرق ته مخ کوئ یا به مغرب ته مخ کوئ. خیال کراله ځکه چې د مدینې والا چې دي هغه نور خاته ته مخ کوي یا به نور پریواته ته مخ کوي، د شام والا به نور پریواته او نور خاته ته مخ کوي د ایک او د دو په وخت کې، بلکې هغې چې دي د هغې قبله دا په جنوب کې ده، نو د هغې نور خاته چې دی هغه په شمال کې دی، نو د هغې مخ کول او شا کول دا به هغې به دا دغه دی چې هغې ته به دا وایي چې دغه چې کنه ولا تجنبو او دارنګې چې کوم دی شمال دپاره هم دقسې لفظ استعمال کړي چې شمال طرف ته به تاسو نه شا کوئ او نه مخ کوئ او نه به دغه ته جنوب ته مخ کوئ او نه به ورته شا کوئ. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن عطاء بن ابي يزيد الليثي عن ابي ايوب الانصاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال، نبی علیہ السلام فرمایلی، ابو ایوب انصاری صحابی رسول دی، قال اذا اتیتم الغایط، کله چې تاسو راشئ ډک او د سماتي ته، اصل کې غایط المطمئن من الارض وایي، داسې مطمئن د حصه د ځمکې نه چې ته ورته راشې نو په ازادۍ سره بار ته کښېني او دا خطر نه چې په تا باندې به څوک راشي یا به تا څوک وویني. دا د غایت ترجمه ده. اوس غایت دغه بولو ته هم وایي، دغه ډکو بولو ته هم وایي. نو فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، مقبلې ته مخ کوئ او مشا کوئ، ولکن شرقوا وغربوا، مشرق او مغرب ته مخ کوئ اے مدینې والو. قال ابو ایوب انصاری فرمائی فقدمنا الشام، من شام ترالو. ابو ایوب انصاری وی بیا د جهاد په سلسلو کې چې اسلامی حکومت وسعت کا حاصله او شام ته راورسېدو، نو په وجدنا مراحیض بنیت قبل القبلتین، وموندلو منګه باترومونو لره چې ساز شوي وو قبلې ته مخامخ، قبلې طرف ته ساز شوي. نو موږ به څه کول؟ فننحرفو، موږ به د هغې نه واوړېدو، یعنې پرې باتروم به کېناستو، خو په داسې طریقه به کېناستو دا ځان به پوره راتاو کړو او بیا هم پکې اودس مات کړه. یو ترجمه دا ده. او نستغفر الله عز وجل، ځان له د الله نه بخښنه وغوښته ځکه چې پوره به نشو راستنېدلی، څه حصه به زمونږ قبلې ته کږه وه. دا یو ترجمه ده. دویمه ترجمه دا شوې ده چې په ننحرفو موږ به دالته اودسونه نه ماتول، دغه باترومونه به موږ نه استعمالول،
او ونستغفر الله عز وجل بخنه به مغختله د دې د بانیانو لپاره. نو په باندې دا سوال سار شوی پرې توجیه باندې چې دا خو کفارو ساز کړي، کفارو ساز کړي. بهرحال دواړه خبرې شته. وعن الزهري عن عطاء قال سمعت ابو ايوب عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. واي زهري د عطاء په والا عطاء ابن ابي رباح تابعي عالم دی چې ما د ابو ايوب انصاري نه اوریدلی د نبی عليه السلام نه موږ ته نقل کو په مثل د دې باندې چې دا کم مخکې تیر شو. باب قول الله عز وجل واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى. ونیسئ تاسو د مقام ابراهیم نه ځای د مانځو. مقام ابراهیم دا ټول حرم هم دی، دا ټول مسجد حرام هم دی، او مقام ابراهیم دا بیت الله هم دی، د بیت الله خوا کې چې ځای دی هغه هم دی. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار قال سألنا ابن عمر عن رجل طاف بالبيت للعمره. یو سړی طواف کوي په بیت الله شریف د عمرې دپاره، ولم یطب بین صفا والمروه، او صفا مروه مخکې منځ کې منډې ونه وایي. ایأتي امرأته، دی د خپلې ښځې خواله راتلی شي د کوروالي دپاره که نه؟ نو فقال هغه ورته وایي ابن عبدالله ذو عمر ورته وایي چې قدم النبي صلی الله علیه وسلم، رالو نبی علیه الصلاة والسلام مکې ته. نو پطواف بالبیت سبعه، نو و چکرې چاپېره د بیت الله نه ووالي. وصل خلف المقام رکعتین، او شاته د مقام ابراهیم نه 2 رکعاته وکړو. وطواف بین الصفا والمروه، او بیا د صفا مروه منځ کې چکرې ووالي. ال ځان حلال او الله وایي قد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه، یقینا ستاسو دپاره په رسول الله صلی الله علیه وسلم کې ښې نمونې د ژوند دي. هغه سکړیا وکړئ کنه. نبی علیه الصلاة والسلام خو پرې منځ کې د صفا مروه د سعی نه مخکې خپلې بیبي خلندې ورغلې. وسألنا جابر بن عبدالله، موږ تپوس وکړو د جابر زوی د عبدالله نه. فقال لا يقربنها، ښځې ته به نه نږدې کېږي دا حاجي سړی او دا مری دا عمره کوونکی، حتی یطوف بین صفا والمروه، حتی صفا مروه منځ کې منډه وي. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سيف يعني ابن ابي سليمان قال سمعت مجاهدا قال اوتي ابن عمر فقيل له، راتلو کړی شو عبد الله ذو عمر ته سوکراله. فقيل له، پس ویل شو ته هذا رسول الله دخل الكعبه، اے عبد الله دا رسول الله د کعبه کې ننوتی دی. فقال ابن عمر فاقبلت والنبي صلى الله عليه وسلم قد خرج، زور متوجه شوم چې قتل می پیغمبر راوته دی. واجد بلالا قائما بين البابين، امي مندلو بلال چې ولاړ دی د دوو درشلو په مینځ کې. دلته بابین دی دروازې، یعنی د دوو درشلو په مینځ کې نبی کریم دغه بلال ولاړ دی. فسألت بلالا فقلت صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة. عبد الله بن عمر وای مار بلال نه تاسو کو نبی علیہ السلام کعبه کې منځ کو؟ قال نعم ركعتين بين السيارتين اللتين على يساره، منځ کو دا دوستنو په منځ کې، هغه دوستنی چې هغه ګس طرف ته د دراتللی یا ستا راځي اذا دخلت، کله چې ته کعبې ته ننوځي، چې کله ته کعبې ته ننوځي نو ستا ګس طرف ته چې کومې دوستنې راځي د دغه دوستنو منځ کې لمونځ وکړو. ثم خرجا، بیا نبی علیه السلام راووته. فصلى في وجه الكعبه ركعتين،
بیا د کعبې په مخ کې یعنی په مقام ابراهیم کې 2 رکعاته وکړو. حدثنا اسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج عن عطاء قال سمعت ابن عباس قال لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت کله چې پیغمبر خدا دن شلو بیت ته دعا پی نواحی كلها په ټولو ګټونو کې دعا وکړه. اوس عبد الله بن عباس وی لم يصلي مونږ نه دی کړی. عبد الله بن عمر وی مار بلال نه تپوس کړی بلال چې مونږ کړی دی. حتى خرج منه حتى چروته فلما خرج ركع ركعتين في قبول الكعبه 2 رکعات وکړو په مخه د کعبه کې نه په مقام ابراهیم کې. وقال هذه القبلة ویل دا قبله دا تاسو بر لګو ګورئ 5 تا. هذا الحديث من مراسيل ابن عباس دا د مراسیل د عبد الله بن عباس نه دی لانه لم يدخل في الكعبه معه زکا ہے دا عبد الله بن عباس هغه سره کعبه ته نه دین نه وته نو دا حدیث مرسل لی او هو مروي عن اسامه وثبت براوات بلال او ثابت شي پر روایت بلال کې اوس مخ کې چې انه صلى فيها منځ کړه دی. وای نووي اجمع اهل الحديث على اخذ روایت بلال روایت د بلال باندې ټول محدثین متفق دي ځکه انه مثبت ځکه پای کې بلال اثبات کې چې کړي دي. عبد الله عزیز عباس دغه ده نفي کوي ومعه زیادة علم او د بلال سره علم هم زیات او سنوته دي نو په وجب ترجیح واجب د ترجیح یعنی دی خبر لچ 2 رکعات کړي دي او يحتمل انه صلی الله علیه وسلم دخل فيها مرتين. دا یو بل جواب دی کې دې شي چې نبی علیہ السلام 2 ځله نه وته یو ځل بلال ور سره دی نو داغه په مخ کې کړي دي بل ځل عبد الله بن عباس سی وی نه دي کړي. احتمال نو ځکه وایي باب التوجه نحو القبلة بس کومه نه پرې ځوانه بس په کومه پرې ځوانه